د شپې په 2 بجې راته مې پلار رینګ وکړل وایي کور ور اخیستی دی او زر راورسېد. زه په دې کلي کې ورکوټ ویل یو شم پلار مې په دې کلي کې پاتې شوی خو د اوسه پورې موږ د چا څه زیاتیت نه راسه چا کړی نن هم د چا څه زیاتیت کړی دی. غږ مې ورک دی مورې مورې ستړی غږ په چا وکړمه غږ مې ورک دی مورې مورې ستړی غږ په چا وکړمه اخ په خدای نیمګړی شومه نیمګړی غږ په چا اخ په خدای نیمګړی شومه نیمګړی غږ په چا وکړمه غږ مې ورک دی مورې مورې ستړی غږ په چا وکړمه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. خبرمنو کتونکو مهرباني خبرمنو کتونکو د معیار په علاقه کې موجود یو چېرته چې په یو کور کې اور لګېدلی دی دا د شپې او په لکونو روپو نقصان شوی دی. هغه ځای کې چې کوم د هغه دي واکمن دي د هغه دي کوم اوسېدونکي دي هغه هم موږ سره موجود دي یا چې کوم د کور مالکان دي هغه هم موږ سره موجود دي د هغې ورونه د هغې رشته دار ټول خلک په دې موقع زموږ سره موجود دي چې آیا په دې نقصان په اړه باندې د دې دوی ستونزه چې دوی ته رامخته شوې دې په اړه باندې هغوی څه وایي او چې دا اور چا لګولی دی او دا کوم څومره نقصان چې دوی ته رسېدلی دی چې دې په اړه باندې تاسو ورته خپل نوم واخلئ او تاسو چې دا کوم کور دی دا ستاسو څه دی دا ورور دی ورور دی خپل نوم څه دی سیدالله څه ټایم به اور لګېدلی داسې 2 بجه وشوې. تاسو کور کې موجود یو او یو کور په دې کور کې موجود یو 9 بجه تاسو په چا باندې څه شک یا نشته انشاءالله. خبرمنو کتونکو زموږ سره دلته یو بل ملګری هم موجود دی هغه هم د دې باره کې به لږې ډېرې خبرې کوي د علاقې اوسېدونکی دی چې په دې اړه باندې د هغې څه نظر دی او دې نقصان ته په کوم نظر باندې ګوري. تاسو خپله نامه ووایئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم بهرام دی د معیار اوسېدونکی یم سماجي کارکون یم چې کوم ځای کې داسې سخته سوخته وي زما په قوم زه ورته ځان جوړوم. زه چې کله سهار خبر شوم د دوی د والد صاحب راغی نو زه اول دلته رالم چې دا حالات مې وکړل ټول ګډوډ وو ما ولې تسلي ورکړه د هغې نه وروسته لاړم تاڼې ته تاڼې والا ډېره شکریه ادا کوم د معیار د تاڼې چې هغې مې دال فورا او دا حالات یې دا کړ رپورټ یې ولیکو نو دا ټول هر څه کورن یې وکړه او بس واپس هم رخصت کړو. د دې ملګرو نور داسې وس څه نشته غریبي ده ډېره زیاته په ګلګت په یو ځای په بل ځای مسافري کوي دلته ګټي او دلته راځي خوري یعنې د معیار جندول مثال د هوټل دی په بل ځای کې ګټي او دلته خلک خوري. دا ډېر کمزور او ډېر غریب خلک دي پلار یې سپین ږیری دی نور څه صدقه نشته دی دوی بالکل غریبان دي حقداران دي کور یې سوی دی هېڅ شی پکې نه دی بد شوی تقریبا 8-10 لک روپۍ نقصان یې شوی دی. نو زه خپل حکمرانانو ته دا اپیل کوم چې تاسو مهرباني وکړئ او چې څومره د نه کېږي نو دی جمتو الله دې بچو ته حاضر کړئ ځکه چې د دوی نور وس نشته دی چې دوی پې ځان له بسترې مسترې او د ګرمۍ کپړې او دا نور څه د لوښي موښي دا څیزونه پې برابر کړي ځکه چې سونم پکې وه بسترې کمبلې ډېر قیمتي قیمتي سامانونه پکې ټول شوي دي. نو ستاسو دا اپیل کوم چې د دې سره بھرپور تعاون وکړئ. دلته د دې کور چې کوم کس دی د هغې والد صاحب زموږ سره موجود دی چې هغه په دې اړه باندې هغه څه وایي. باباجي زما نوم دی جمشیدو او د دې کلي اوسېدونکی یم او دا علاقه د ولې په غاړه مشهوره ده. زما چې کوم دی د شپې بېګا په 1 بجه زه راپاڅېدم لږې په کور کې ساز و ما را منډه کړې چې رالم چې کوم دی نو ور مې برسېره کړو نو هغه پوره بیا مې ته کوم کسان دي زما ګاونډیان هغو ته ټلیفون وکړو خو خیر ورڅخه وکړې راله
او د دې خوله به اوبه راخېږولې او دا اور هم بیا بعضو خو سامان نه ډېر قیمتي سامان شوی دی نو که دا موږ د حکومت ته درخواست کوو چې یاره زموږ سره امداد وکړي زما بچي څوک په ګرګیټ کې څوک په کراچۍ کې څوک په یو ځای بل ځای کې دغه مزدوري کوي او راوړي او زما په خپله څه وس نه کېږي دا راته ووایه نو مجید دا جایداد چې کوم دی دا ستاسو خپل دی دا کور زموږ خپل دی د چا نه دی دا د چا راخیست نشته یو الله راکړی دی او ځان نه پکې دغه خټې ګټې کړي جوړ کړی د چا یو د الله دغه پکې شته نور پکې د چا څه نشته مخکې نه څه داسې څه مسلې یا څه چا سره ذاتیات څه شی هېڅ ذاتیات زه په دې کلي کې ورکوټل یو شم یم پلار مې په دې کلي کې پاتې شوی خو د اوسه پورې موږ د چا څه ذاتیات نه راسه چا کړی دا نه هم د چا څه ذاتیات کړی دی د چا سره ملانجې دا کیسې پیسې نشته نو ولې لکه دا کور ته تاسو هېڅ چا سره ملانجې قصې څه نشته الحمدلله یو ځل د شپې وځم تقریبا چې 2 بجې 3 بجې کور ته راشم زه پردیانو کارم د هغه اوبو لازم د اوبو ناظر یم هغو لازم یو ځل بل خپل کور ته راشم او په ما باندې چا څه نه شوی نو زه د شپې بار ته وتلی شم خو بس چا کړی نو حالات یې هلاک او تباه کړي نو خو به زموږ څه وس نه کېږي خو یاره موږ ډېر بې وسه هېڅ وس هم نه کېږي که زموږ سره چا حکومت سره امداد وکړه ته خو یې څه ښه وکړي نو که ډېر څه خو یې ښه وکړي او ځکه به نور د څه ووایم قدرمنو کتونکو د باباجي خبر تاسو واورئ دلته زموږ سره د کوم کور کوم مالک چې دی هغه زموږ سره موجود دی چې آیا دوی دا اور چې لګېدلی دا کوم نقصان چې شوی دی په دې باندې د دوی څه وینا ده خپل نوم راته والی او دا کوم نقصان چې ستاسو شوی دی په دې باندې ستاسو څه نظر دی یاره زما خو رحیمداد نوم دی او زه خو په دې نننۍ شپه باندې بېګانۍ شپه باندې په کور کې نه وم بل ځای کې د تللی وم شپې له د شپې په 2 بجې راته مې پلار رینګوټ ویل وایي کور اور اخیستی دی او زر راورسېده بچي دې دلته بچي مې ځان سره بوتلي وو اوبه راتلی وم استازي کې د تللی وم هلته مې چې کوم دی شپه مې هلته وه د ټولو بچو سره مکمل هلته فیملۍ سره مکمل تللی وم هلته او شپې په 2 بجې راپسې رینګ کړی دی او راغلی یم شپې په 2 بجې باندې او چې رالم او د چا سره د جنګ جاخا د ورځ یا څه مسله خو نه وه یاره نشته مې چا سره مې څه نشته دی او کار روزګار زه پټېدري کوم کاریګري کوم په هغه تیمارګره باندې سهار ځم او ماښام راځم د حکومت نه نو څه غوښتنې دي دلته NNS چې کوم دی زمونږ بشیر خان هغوی په حکومت کې دي نن سبا د ستاسو په ریګاون کې د هغې کور هم دی د هغوی نه هم څه غوښتنې دي ځکه چې ستاسو ډېر زیات نقصان شوی دی موږ خو ګورو چې په لکونو روپو نقصان شوی دی څه غوښتنې دي یاره زه خو نور څه نشم ویلی خو دومره دې وکړي چې را دي شي او دا سامان او دا کور دې وګوري بیا چې هغه ورته څه مناسب کار هغه دې وکړي نور به زه څه ووایم همېته ډېره مننه قدرمنو کتونکو تاسو د ورو خبرې واورئ د سپین ږیرو خبرې واورئ یقینا چې څومره نقصان د دې ملګري شوی دی د ورور شوی دی نو ډېر زیات ځکه چې د ټول کور سامان د ټول کور چې څه شی به د کور کې دي هغه ټول په ټوله باندې شوي دي داسې یو څیز نه دی پاتې شوی چې د هغه پاتې شوی دی او هغه که پاتې شوي دي نو صرف دا لږه صرف د مال بیا پاتې شوی ده بوس او نور چې څه شی دي هغه ټول شوي دي زموږ د حکومت وخت نه به محمد وسیع خان نه به کوم چې زموږ NDA صاحب دی حاجي بارا خان صاحب د هغوی ټول نه زموږ دا مطالبه ده چې د دې کور والا سره په فوري توګه باندې د دې سره امداد وکړي او چې کوم خلک چې کوم په دې واقعه باندې هغې ته فوري نوټس اخیستل پکار دي او بیا چې کوم چا دا نقصان رسولی دی دوی ته د هغوی ته په مکمله توګه سزا